بسم الله الرحمن الرحیم. دا لایکا TS09 دی او د کې ټای ډیسټنس کوم فنکشن دی. باقي سو کې د نور ماشینو کې MLM ولا فنکشن وی هغه کې د کې هم هغه فنکشن وی خو د کې ټای ډیسټنس نوم باندې وي. لکه اوس مو ټای ډیسټنس باندې کار کول غواړو، پروګرام ته پروشي انټر بٹن په پریس کې او د کې ټای ډیسټنس نشته دی. پیج نمبر 1 دی دا او پیج نمبر بٹن نه پیج چینج کو F1 باندې پیج نمبر 2 ټای ډیسټنس F1 باندې دی. د F1 بٹن وو پریس کو دا F1 F4 نه سٹارټ او د کې دا دوا فنکشن دی، پولیګون او ریډیل. نو MLM ولا کوم فنکشن او سیستم سره کار کوي کنه هغه ریډیل دی. لکه دا څنګه شیپ نه ظاهر دی کنه، اولنې سنټر پوینټ خاصه دی، بیا غنه بعد کوم پوینټونه خاصه دي نو ډیسټنس به همیشه سنټر پوینټ نه دا ور کوي. نو دا بالکل د MLM په شان د کار کوي. ریډیل لاندې به د F3 بٹن پریس کو. کله د F3 بٹن پریس کړلو نو اوس مخ مو دا پوینټ ټارګټ کړی دی دا لیزر باندې. نو اوس به زه څه کوم، ډیسټنس بٹن په پریس کوم او ډیسټنس مو پریس کړلو. اوس دا ټراینګل نه لاندې کله دی دا 4.68 دایمه ماشین کوم ځای کې TS ویلوډ دی او کوم ځای نه پوینټ راوخسو. هارزنټل ډیسټنس وخایلو، دا ورټیکل ډیسټنس وخایلو. نو مو الته کې ماشین زیرو کول غواړو. نو دی F1 بٹن په پریس کې ال باندې او یو پیره ال بٹن دوباره پریس کی. اوس دا اوس سلوپ 0، هاریزونټل 0 او ورټیکل 0 دا هر څه 0 شولو. اوس پوینټ چینج کوم کنه، ماشین ز دوم څه موته کوم پوینټ باندې مو 0 کو کنه دا مخ لیزر لیدای شي دی ځای باندې مو 0 کړی دی او زه اوس دی نه دغه ځای پوینټ دی ډیسټنس چیک کول غواړم چې دا څومره ډیسټنس کې ښایي ده. نو ماشین اوسې تو کوم د دویم کارنر باندې مو ماشین سیټ کړلو او سکرین ته راځو. اوس دلته کې دا هغه څه دی نیو PT1 نو دا بل کلی نیو PT2. نو نیو PT1 څه دی کنه دا هغه پوینټ دی مثال کوم ځای نه ته ماشین دوباره 0 کول غواړي، نوې پوینټ سٹارټ کول غواړي. نیو PT2 به مو هر یو هغه یو پوینټ وي چې کوم نه مو 0 کړی دی او دویم پوینټ مو چیک کوو. لکه اوس مو د کوم دویم پوینټ ټارګټ کړی دی د مو د نیو PT2. نو زه به دا F2 بٹن پریس کوم. F2 مو پریس کړلو. اوس زه به بیا ال بٹن پریس کوم. اوس دی مو ته سلوپ ډیسټنس وخایلو 1.4133 او هاریزونټل ډیسټنس یې وخایلو 1.1432 او ورټیکل ډیسټنس ځکه دا تقریبا یو لیول کې دی لګونته معمولی فرق دی ورکې -0.0138. نو اوس دا مو اولنۍ پوینټ شو. اوس لکه زه اولنی پوینټ ته لکه اولنی او دویم مانس کې مو ته دا ټول ډیټیل راکړلو. خو اوس اولنی پوینټ کوم باندې مو 0 کړو هغه ته لګ ورنږدې کېږم. فرض کړئ دې ځای پرې شو. اوس به زه نیو PT1 نه پریس کوم، زه به نیو PT2 پریس کوم ځکه چې زه اولنی پوینټ نه د دریم پوینټ چیک کول غواړم چې څومره ډیسټنس کې دی. او کدا مو نیو PT1 پریس کړلو نو د ټول ډیټا مو بیا 0 کی، یعنی مطلب بیا کوم پوینټ نه 0 ماشین کول غواړم نو هغه بس دا پریس کوم. خو مو ته 0 کوم نه فلحال مو ته مزید دا ډیسټنس به اتوماتیک کم شي، سلوپ ډیسټنس به کم شي، هاریزونټل ډیسټنس به کم شي، لیول هایټ کوم دی خپل غي سب سره به چینج کیږي. او بیا ال بٹن پریس کړه. اوس دا څومره شولو، هاریزونټل ډیسټنس 0.78 او سلوپ ولند سره کم شولو. نو اوس مزید دغه پوینټ تر نږدې کیږو. اولنی پوینټ کوم نیمه اول ماشین 0 کړو.
اوس دا 78 سانتیمیټر یعنی 0.78 میټر دا ډیسټنس دی. نو زه دوباره نیو پی ټي 2 باندې پریس کوم او آل بٹن پریس کوم. اوس وختي 78 او اوس دا کسه 0.37 سانتیمیټر شو. نو دا نور رقم شولو. اوس مزید خپل پوینټ ته ور نږدې کېږم. کله څومره ور کېږي بیا به ډسټنس ور ښیي. څومره سره نږدې کېږي هغه به نږدې ښیي. اوس اندازې مطابق دا تقریبا څه 2-3 سانتیمیټر خو شو. زه د اولني پوینټ ته ور نږدې شولم. ما وختي کارنر باندې مخاله سټ کړی و. اوس لږ فاصله شته ورکې. اوس بیا نیو پی ټي 2 بٹن پریس کوم او آل بٹن پریس کوم. که څه مو تاسو ته ویلي مخکې څه تقریبا زه هغه پوینټ ته بالکل ونږدې کېږم. نو 2 سانتیمیټر سلوپ ډسټنس شولو. هارزنټل ډسټنس 0.01 تقریبا 2 سانتیمیټر دی که نه 17 میلی شو. انسي ورټیکل ډسټنس. اوس ورټیکل ډسټنس لږ زیاتول کوشش کوو چې مثال کس دا زیاتېږي او که نه زیاتېږي. خپل اوریجنل پوینټ دی که نه هغې نه لږ غوندې اوچتوم. صحیح شو. دا خپل لاندني کارنر نه اوچت شولو. نو اوس به ورټیکل ډسټنس کې فرق راځي. اوس دا قسم -0.01 دی. نو دا به نیو پی ټي 2 باندې پریس کړئ او آل بٹن به پریس کړئ. او که څه دا ورټیکل ډسټنس 0.123 نو دا تقریبا 12 سنټي شولو. نو هغه خپل کوم پوینټ مو 0 کړو هغه نه اپلوډلو. وختي ماینس کې راتلو نه مو خپل پوینټ نه ډاون کېدو. اوس پوس لوړلو نو ځکه دا پلس کې شو 0.123. نو دې طریقې سره اوس که زه ماشین غواړم ډبل کارنر باندې 0 کم کنه واپس دې طرف ته راتاو شولم. اوس زه غواړم زه نیو پی ټي 1 پریس کوم او آل بٹن پریس کوم او آل بٹن دوباره پریس کړئ. اوس که څه دا ټوله مو 0 شوله یعنې اوس نوی کوم مو پوینټ شو که نه دا یو نو دغه اوس به مو دا یو پوینټ څه دی دا اوس 0 دا شولو. اوس څومره فاصله مو ته ماشین ښیي نو هغه به دې پوینټ نه مو ته ښیي. نو دغه دی ټایټ ډسټنس MLM والا طریقه څه دی نو هغه دې طریقې سره لایک ماشین کیږي. امید دی چې انشاءالله دا به کلیر شوی وي.